السلام علیکم. کابل هومیوپیتیک نه ستاسو ورور ډاکټر سید حسین شاه تاسو ته مخاطب یم. د چا چې جراثیم کم دي یا مړه دي په دې باندې باندې یو څو خبرې وکړو چې لکه دې لپاره په هومیوپیتیک کې داسې ټریټمنټ پکار دي دا چې لکه کم کسان کلینیک کې نشي راتلی او هغو په بهر ملک کې یا مطلب چې په پاکستان کې د خو هغو ته راتګ ګران دی ځای لرې دی او د ټي سی ایس سهولت ورته هم نشته. نو د هغو دپاره موږ نن په دې باندې یو څو میډیسن دي کسانو ته ښیو چې د دغې کسانو دپاره چې دی نو ټایپیډین امپسیم طاقت کې یو ډراپ دی که نه او بل چې دی زنک دی او بل کالیپول دا په سیم طاقت کې دا درې واړه په سیم طاقت کې دا ټایپیډین چې دی دا به داسې وکړي که نه چې په میاشت کې یو پیره به دا د 15 قطرې سهار 15 ماښام یو ورځ به استعمال کړي. صحیح ده. په بله میاشت کې دا بیا زنکم میټیلیکیم چې دی دا به راوالي دا به هم 15 قطرې سهار 15 ماښام په بله میاشت کې دا په یو ګوټو بوک واچي استعمال به کړي او داسې په درېیمه میاشت کې بیا دا کالیپاس په سیم طاقت کې هم 15 قطرې سهار 15 ماښام یو ورځ خوراک به استفخه په یو ګوټو بوک دا به استعمال کړي. خو دې سره سره به چې کوم دی نورې دواګانې به استعمالوي هغې ته وایي نیټرمیور په 6 ایکس کې او سلیشیا په 6 ایکس کې دا به دوه ګولۍ چې کوم دی د سهار او ماښام دې نه به راهلي هغه به ورسره پر جاري به ده. صحیح ده. او بل اسټ پاس په 1 ایکس کې چې دی دا 15 قطرې چې کوم دی که نه دا به چې کوم دی دا روزانه ورسره استعمالوي. انشاءالله دا ځان امید لرم چې دا مسله به الله پاک په کور کې حل کړي انشاءالله. کلینیک کې ډاکټر کو ته بجټ نه راځي په دواګانو کې معیار ساتئ. مننه کوم. جزاک الله خیر.